دلور والور تدين والخبل استرقي ظالم برا لن برابر سسم سولارا ظالم برا لن برابر سسم سولارا دلور والور تدين والخبل استرقي ظالم برا لن برابر سسم سولارا رسول الله يومن عكري لدي دارا ظالم برا لن برابر سسم سولارا ظالم برا لن برابر سسم سولارا دلور والور تدين والخبل استرقي ظالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض کسان د دې ولور د ډیروالی په باره کې یا د لور د ولور د خوړلو د ګناګارۍ په باره کې یو پوښتنه کوي چې آیا د ولور خوړل ګناه ده او کیا، او داغه رقم دا ولور ډیروالی ګناه ده کیا. نو دا رنګ ملګرو د استفتاء په جواب کې به مختصرا ووایو چې مہر د اندازې څخه زیات مقررول دا د سنت خلاف کار دی. که څه هم د انسان قیمت خو نسته، د انسان قیمت خو چې هر څومره یې، ځکه د انسان قیمت په ټوله دنیا کې نسته، لہذا خو بیا هم دومره مقررول چې هغه د انسان تر وس باری، نو دا چې دی ظلم دی او ګناه ده او د سنت خلاف کار دی. لہذا په کتاب د معاشري اصلاح 201 نمبر صفحه کې په دې باره کې یو حدیث راوړي، وایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې خبردار مہر یعنی ولور زیات مه مقرر کوي، ولې کچېرې د ولور ډیروالی د عزت او د تقوا خبره وای، نو ستاسو څخه به زیات حقدار رسول علیه الصلاۃ والسلام وای. آیا تاسو ته معلومه نه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل یوې بیبي او یوې لور مہر د 12 اوقیو څخه نه دی زیات کړی چې هغه ډیر لږ پیسې نن سبا راځي. خیر خو نن سبا خلکو د ولور و ډیروالی ته ډیرې هیلې ایښې دي. مثلا چې بعضې خلک وایي چې ځکه موږ دا ولور زیات مقرر کوو چې بیا یې میړه طلاقوی نسي، یعنی نو بیا دا ښځه ډیره قدرمنه سي، دا په دا کور کې ډیر قدر پیدا کړي، ولې دې باندې خو ډیرې پیسې خرڅې سوي دي، د دې پلار خو په دې باندې ډیرې پیسې اخیستې دي، نو ځکه به دا ګویا کې ډیره قدرمنه سي په دا کور کې، بیا نو میړه طلاقوی نسي. نو دا عذر چې دی دا بالکل غلط او عبث عذر دی، ځکه چې څه په تقدیر کې لیکل سوي هغه به ضرور و انسان ته رسیږي. یعنی که چیرې د ښځې د طلاق قسمت وي، نو بیا هغه مہر ته نه ګوري چې دا یا لږ مہر پرکول سوی دی یا ډیر مہر پرکول سوی دی. نو لہذا نو زه بیا و دا رقم خلکو ته وایم چې دا هم ډیر تاوان دی، ځکه چې څوک د ډیر ولور په وجه نسي پرېښولی، یعنی طلاقوی نسي، نو
هغه میړه بیا د ښځې سره ډیر بد سلوک کوي چې نه یې طلاق کوي او نه یې ښځه کوي، نه مینه کوي او نه طلاق کوي، ولې خو د پیسې ډیر پر کړلې د بس دلته آیا دی یو حیوان راوستلی دی بس هر رقم ظلم بیا پر کوي. نو دا تر طلاق کېدو ډیر بد دی چې اخر په فیصلو په شریعتو باندې د انسانانو بیا زاریه وچاودل شي. خو اخره خبره دا ده چې دا ټول مازه د شیطان فریب او دوکې دي، بلکې دا هر څه صرف د فخر د پاره کیږي چې فخر کول دا حرام دی، ناروا دی. فخر د مسلمان د پاره دا ناروا دی. لہذا کچیر ولور زیات سي چې هغه د چا وس کار نه وي، ولې ځکه نن سبا د ولورونو دومره ډیر سوچ نه په وټل باندې پر کیږي او نه په دکانداري باندې پر کیږي، نه په کاروبار او په مزدوري باندې پر کیږي. د اچا د وس کار نن سبا نه دی او د 15 لک 14 لک روپۍ نماز په خپل باندې یادېږي. د رواجو مړو داسګي ته ورسولو الماری چې د 15 لک د 3 لک الماری ورخه خود 7000 الماری ورواخه، د نور فرنیچر چې د 2 لک د 3 لک د ورخه خود 570 د ورواخه، نه د هغه شان ضرورت ستامو خدغه د شوزه خبرو تباکو اکثره د شوزه خبرو مشتباکو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د شوزه سره صلاح مکوي، اول کمی چیر صلاح سره وکړ د شوزه خلاف کار کوي، ځکه شوزه خو ناقص العقل د دې عقل کم دی. نو شوزه وتا ته داسې خبره کوي چې هغه د دې پکې فائدې هغه ستاو فائدې ته نه ګوري، نه داسې مستقبل ته ګوري، بلکې دلته نږدې فائدې ته ګوري، ولیر فائدو نقصانات نه ګوري. نو باید سړی د شوزه سره په دې شانو کې سلام نه وکي او په دې شانو کې د شوزه په خلونه کې. نو ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی چې کله ستې مشورې تر شوزه پرې سي او ستې خبرې تر شوزه پرې سي، نو بیا ستې د پاره د ځکه شکم شدي د مرګ ستې د پاره د ډیر شدي. نو د شوزه سره باید سړی په غټو خبرو کې په غټو مسلو کې د بار په مسلو کې د شوزه سره هیڅ مشوره نه وکي. موږ دلته تبایو چې یا رواجو تبا کړی د ډیر غلط رواجونه، یو خدای د شریعت موافق رواجي هغه صحیح دی، او یو دا دی چې د شریعت خلاف رواجي نه دا صفه حرام دی، ناروا دی، سړی په ګناه کې. او یا د انجلۍ پلار لره مرکه راځي او د انجلۍ نور کوي، بلکې د مرکو په ډیروالي باندې فخر کوي چې زما لور ته 15 مرکې ناست دي، زما لور ته 20 مرکې ناست دي، د په دې باندې فخر کوي. نو اخر پر 15مه مرکه باندې بیا د یار سره ورځدلی، ځکه دا نقصان دی، تاوان دی، سخت نقصان دی. دلته زموږ په خوا باندې یو شعلم دی، شملا دی، هغه لره یو انجلۍ خط راوړي، نو ورته ویل چې زه ووزم 3 انجونې یو چې موږ ووزو، نو بیا دا خط وګوره، نو دی چې ووتلی خط وکړي د 10 انجونو نمونه کې لیکلي وو چې موږ دا 10 انجونې یو، دا مې عمرونه دي، دا مې پلرونه دي، او دا موږ مرکې راځي او موږ نور کوي. نو لہذا سبا که موږ هر غلطي وکړه، هر ګناه مې وکړه، نو پلرونه د موږ سره بیا ګیلې نه کوي په دې خبرو کې. که موږ هر کم ګناه وکړه، هر څه که موږ وکړو، نو بیا دغه مولوي صاحب دا خط وویل، بیا علیحده په بیان کې په سپیکر کې ورته وویل چې ما له دا رقم خط راغلی، دا رقم نجلس یې کړی و چې موږ دا پلرونه دي، دا مې عمرونه دي، او مرکې موږ له راځي، زموږ پلرونه موږ نه ورکوي. نو سبا که هر غلطي، هر ګناه، هر کار موږ وکړي، دا پلرونه دي بیا دا بېعزتي د موږ څخه نه بولي، موږ د زراعت د بېعزتي نه بولي. نو لہذا نن چې هر چا ته بېعزتي اکثر اوقات رسیږي، هغه د انسان د خپل لاسه دی، دا د انسان خپل کسبي کار دی. وجه هم دا ده چې موږ دا ولورونه ډیر کولو چې هغه د چا د وس کار نه وي، یا مرکې راځي مور پلار یې نه ورکوي، او یا مرکې ګسه ورځي نه، ولې هلته ګرانې ده، د خلکو د وس کار نه دی. نو بیا به خامخا دا غورځلاو به هم شروع کېږي، دا بېعزتي به هم شروع کېږي، او دغه رقم مجلسونه به بیا هم شروع کېږي. نو دا ګرده دغه وجه ده چې موږ د رواجو تباه کړو او دغه د ولور ډیروالي تباه کړو. نو دا رنګه کارونه به د انسان لپاره د ضلالت او د بېعزتۍ ذریعه ګرځي، ځکه چې په علاقه کې به زناکاري ډېرې سي، او یا به د انجونو غورځلاو ډېر سي، او یا به یارانه دوستانه ډېره سي. دا رقم نور غلط افعال چې هغه د انسان د بېعزتۍ ذریعه ګرځي، اخر د بېعزتۍ نتیجه ورکوي. دا رقم غلط کارونه به په علاقه کې او په دې اصطلاح کې به بیخي ډېر سي. لہذا دا سراسر د انسان دپاره خو معلومه ده چې د ذلت او د بېعزتۍ نتیجه ورکوي. او عزت یو دا رقم نرم شی دی چې یو واره ولاړ سي نو بیا نه راځي.
بیا نه راګرځي عزت لکه هغه وخت کې وایي مال و علم و عزت دا درې سره یو ځای سو نو مال و د علم ته وویل چې ته د چا سره لاړ شې بیا به چیرې پیدا کېږي دلته بیرته په مدرسه او په مسجدانو د علماو سره پیدا کېږم نو د علم او د عزت و د مال ته وویل چې ته ورک شې بیا به چیرې پیدا کېږي دلته په تجارت او په د مالدار خلکو سره پیدا کېږم نو بیا د مال و علم و د عزت ته وویل چې که ته چیرې د چا سره لاړې بیا به چیرې پیدا کېږي عزت ورته وویل زه چې ور ولاړ شم بیا زه نه پیدا کېږم عزت یو داسې شی دی چې ولاړ شي بیا تر قیامته پورې د انسان په لاس باندې نه ورځي او دویمه خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کچېرې د چا لور د 12 کالو سوه او مرکه راله د نه کور نو بیا که دا انجلۍ هره بدفعلي وکړل نو مور و پلار د غونګره په دې ګناه کې ورسره شرکان دي لکه څومره چې دا انجلۍ ګناهګاره ده ګوره نبی علیه الصلاة والسلام د 12 کالو انجلۍ ولیده چې د 12 کالو انجلۍ له مرکې راشي او ته یې نه کوې نو دا بیا ګناه شمارل کېږي چې هر غلط کار وکړي زموږ خو د 12 کالو د پتخانو کې ګرځي د 12 کالو د بیابان کار کوي وایي چې انجلۍ ده یا فرض که د چا زوی و حالت ته د بلوغ ورسیږي او دا بچی ته واده نه ور وکړي بیا که دا بچی هر رقم غلط کار د بلوغ مابعد وکړي نو د مور پلار په دا ګناه کې ورسره شریکان دي نو دا څومره د افسوس خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که سره په ګناه کې د مور و پلار ورسره شرکان دي که چیرې د نجلۍ یا دا هلک غلط کار وکړي نو دا ورسره شرکان دي دا خو ډېره د افسوس خبره ده لهذا که موږ او تاسې په شریعت باندې عمل وکړو نو موږ او تاسې به د هر قسم نقصاناتو څخه خلاص یو او که چیرې د شیطان لعن د افعالو او دغه د اقوالو مطابق ولاړ سو نو دا تر لمر ښکاره خبره ده چې بیا به تبایو بیا به بې عزته هم یو ذلیله به هم یو او انجونې به هم په کورو کې راته زړېږي الکان به هم راته زړېږي د دا وجې چې ولور ډېر سي غلط رواجونه سي او مشورې مې تر ښځو پورې سي نو بیا به په دې کې موږ تبایو او بې عزته به یو خیر خو په دې کې مجلس بیخي ډېر دی خو آخري خبره دا ده چې اکثره پلرونه د لوڼو ولور هم خوري داسې پلرونه هم ډېر ما لیدلي دي چې پر لور باندې ولور واخي او بیا دا ولور دی په خپله خوري دا ښه په غور سره واورئ چې دا ډېر ناروا عمل دی او په سپینه جامه کې د لور څخه غلا ده او په حرامو باندې خپل نس ډکول دي په اور باندې خپل نس ډکول دي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم څوک یوه ګوله حرامه وخوري نو 40 ورځې یو عبادت هم نه قبلیږي یعنی نه روژه قبلیږي او نه لمونځ قبلیږي نه یو دعا قبلیږي نه یو خیرات او صدقه قبلیږي یو عبادت هم نه قبلیږي 40 ورځې قدر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او دغه رقم ډیر کسان یو هله جوړوي چې کله د لور ولور راسي نو پلار ولور ته وایي چې زوی دا ولور ما ته راوبخشه زه به د کور ګزاره په وکم یا د پلانکۍ کاروبار کوم د پلانکۍ تجارت کوم په دا کاروبار کې به ولګوم نو دا رقم پلار ته څومره د بې غیرتیا خبره ده چې دی د لور په ولور باندې د کور ګزاره کوي او یا کاروبار و تجارت به کوي زه دا وایم چې د دا رنګه پلار د پاره تر زندگی مرګ قسم په خدای چې بهتره دی او تر جامو یا کفن اغوستل بهتره دی ځکه دا یوه خبره ښه په کلاو غوږو باندې واورئ کتابو لیکلي دي چې که څه هم یو لور و پلار ته خپل ولور وبخشي لا هم د ده دپاره دا جایز نه دی چې دا ولور وخوري ولې ځکه وایي چې اوس هم دا لور په خپل طبیعت دا په لکاو روپۍ نه دي وربخښلي څوک چاته په لکه ورپورې وربخښي په یوه خبره باندې بلکې د شرم څخه دا غریبه دا ورته وایي چې وکړه بابا ما در بخښلي دي بس صحیح دي دا ته وخوره په کاروبار کې ولګوه یا دا ډېر کسان دا کله چې پلار مړ سي په میراث کې هم دغه چمکي لوڼې خویندې راوبولي وایي ته دا حق غواړې که نه غواړې هغه نو د شرم ورته وایي چې یا موږ حق نه غواړو نو موږ بیا ته کور ته نه بیایې بیا ته د موږ سره احسان نه کوې بیا ته موږ ته د ورورګلوۍ په سترګه نه ګورې حالانکې لکه څومره چې ورور
ورور د پلار په حصہ کې حق لري د غونګره نیمه سچ د خور حق لري موږ په دا کې هم تبایو چې خوند ته حق په دې میراث کې نور کوو او په دې کې هم تبایو چې د لونو یا د خوند ولورونو خورو ما د یو عالم څخه واوریدل کتاب کې په خپل لیدنې یو عالم بیان کوي دغه سم واوریدل چې کچيري یو چا په دنیا کې د لور ولور وخوړي نو په ورځ د قیامت به دغه حوري یعنی دغه آزاد شذي دا به د منځو په ټولۍ کې راپورته سي او په دا کې به ولاړی دغه ناری به وي چې یا الله نن په دغه ورځ باندې زموږ پلارو ته یا زموږ ورونو ته هغه عذاب ورکړه چې ستا په عذابو کې سخت عذابي یواره خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت الله تعالی به ډېر د غصې سره ډکې او ډېر غصناک به په ورځ د قیامت باندې او بیا چې څوک دا ورته وایي چې ستا په عذابو کې هغه سخت عذاب زما او پلار او زما ورونو ته ورکړه نو دا به بیا د انسان سالي نو الله تعالی خو خبر دی هغه ورته وایي چې ولې عذاب ورکم دی ورته وایي چې الله موږ په دنیا کې آزاد شذي وو حوري وو د کفارو شذي نه وو موږ منځاني نه وي لہذا نو دی به موږ خرڅ کولو از موږ ولور به بیا دی راواسته په خپل کاروبار به ولګوي یا په خپل وخولل یا به موږ ته ویل چې دا راوبه شمول به د شرم او ویل چې موږ په دا ولا کده لس لک 15 لک 12 لک دا موږ در بخښلې ګلنګ څو 15 لک 12 لک روپۍ چاتور بخښې په خبره باندې نو دی بولدار او به شمول به د شرم سره چې موږ در بخښلې دي نو هغه عذاب ورکه چې ستا په عذابو کې سخت عذابي لہذا نو کچیر موږ او تاسو دا دوه کارونه پرېښول لکه یو د مہر زیاتوالی او بل د لور ولور خوړل دا دوه کارونه کوم پرېښول نو ان شاء الله چې زموږ د معاشري اصلاح به زر تر زر وسی ځکه چې هر یو بل ژر تر ژر واده کوي ولې د هر چا د وس کار بسی بیا او د زناکاری او د ګناهو څخه به ځانونه ساتي او د غره کم به خلک د بی عزتی څخه بچاوسي نو د معاشري اصلاح په خپل راسي بس الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې نه په خپل لونو باندې پیسې وخورو او نه په خپل لونو باندې پیسې واخو او نه ولورونه زیات کو وما علينا الا البلاغ المبين